بیا وسره خپل هم د چرسو پیسې نه بیا تا ته وایي یاره څه غم خو وکړه که نه یار څه پښې به پیدا دي شیطان څه کوي سړي سره لاس وله ورکړي او ځان سره بس والي لکه دا لوپر ملګري نه شیطان مونږ او تاسو ته داسې وسوسې راچي چې زینا لهم الشیطان اعمالهم راغلي قرآن کریم کې دا شیطان ما او تا دپاره د عمل ښایسته کوي ښایسته نه وي خو داسې رنګینۍ کي ښایسته کي چې بس مونږ پې خېټه ور واچو او کار وکړو نو ظاهر هغه عمل هغه شان نه چې دې مونږ ته څنګه ښیي شیطان لکه یو مثال د حمله دا د مونږ باندې شیطان داسې حمله کوي چې یاره ډېر ژوند دی انشاءالله ډېر عمر دی ستا اوبه کې مړه صدقه به مو کې خیرات به مو کې نیک عمل به مو کې توبه به مو باسې لا ډېره زندګي پاتې ده په دې کې مونږ ټول ګوره ساتي که نه دا شیطان مونږ ساتي چې ډېره زندګي لا پاتې ده اوس دا زندګي ډېره پاتې ده په دې کې مونږ تاسو په دې کې اچولي یو په دوکه کې خو اچانک مرګ راشي هلکه دا سړي خو بېکار روغ رمټو یاره جي بس را پرېوته اټاټیک شو یاره جي د مازغو راګې وشلې برین هیمریج وته شو اچانک دي ناڅاپه مرګ راشي سم دم سړي او بس مړ شي ګوره نو د هغه ټولې ارزوګانې تمناګانې خواهشات منصوبې ټولې نیمګړې پاتې نه شي هر څه نیمګړې پاتې شي بلکې که د چا پسې قرض وي که په ده باندې راچا سي د ده په چا باندې معاملې ټولې په سټاپ شي په نیمه کې هر څه پاتې شي دقه د شیطان موږ سره دوکه ده او دقه وما یعدهم الشیطان الا غرورا شیطان چې کم دی هغه مونږ او تاسو سره چې کومه وعده کوي دا وعده نه ده مګر د دوکې وعده ده دوکه ده بس غرور دی دوکه ده مونږ ته وایي اوږد دی او ډېر دی او بس ځوان یې لا مړه خیر دی چې لږ مشر شي او سپین ږیرې شي بیا به توبه وباسي اوس کوه نو په دې مونږ ډاډه کوي حرام یې راباندې وکړي ناروا کارونه راباندې وکړي دا شیطان راباندې کوي عمل راته ښایسته کوي خراب بدبودار عملي پلیت عملي او شیطان یې راته دونه ښایسته کړي او مونږ پې ور واچي دا دوکې دا دوکه ده دا د شیطان دغه د دوکې وعدې دي او بیا دغه شان زمونږ ډېر مسلمانان د دنیا په عیش او عشرت کې مثال عهده درته میلاو شوه ښه تنخواه دي دوه درې ګاډي ترې وروسته روان دي دوه درې ترې مخکې روان دي بس شیطان درته وایي چې ای خو ته یې نو ستا دور دی او ستا مقابل یې څوک دي دا ورته شیطان دا خبر وسوسې ورچوي دکې نور تکبر دکې لویي دکې عقل انانیت پیدا کوي بله ود اسم نه بس هغه عهده هم ترې لاړه شي او یا بس دغه شان بس بیا اسم نه نه ترې مخکې ګاډي نه ترې وروستو ګاډي هغه خو ستروځي که نه څه موده یي که نه کال به یي دوه به یي درې به یي یار ټول عمر خو هغه مزې نه یي او نه هغه چرچي او نه هغه هودي او نه هغه پروټوکول نور ګناهونه چې موږ څونه کوو دا راته شیطان ښایسته کي او موږ پې ور واچي دوکم کي بس نو دا د شیطان حملې دي تاسو به دې دپاره هوښیار اوسئ باقي چې کم دی یو پیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک صحابه کرام مبارکانو سره تشریف فرمانی نو داسې کږې وږې کرښې په ځمکه باندې راکاږلې ملنګانو فقیرانو په کږې وږې کرښې ډېرې راکاږلې په ځمکه صحابه کرام مبارکانو ته فرمایي دا څه دي او ته فرمایي الله او د هغه رسول ډېر عالم دي خو ګستاخه نه بې ادبه نه دا زموږ غوندې خلک یې خو چې کرښې دې راکاږلې کږې وږې کرښې دي که نه هغې دا جواب نه ورکوه ښې پېژندې چې کرښې دي الله د هغه رسول ډېر عالم دی په دې خبره وي دا د شیطان لارې دي دا کږې وږې کرښې څه دي کله به داسې بوځي او کله به داسې بوځي او کله به داسې بوځي او کله به داسې نږدې ستا منزل به تا ته نږدې او په اوږده به دې راته وکړي په ګډو وډو به دې سر کړي هغه منزل مقصود به درنه هېر کړي زما او ستا د زندګۍ چې کوم مقصد دی هغه به درنه په دې کږو وږو لارو کې هېر کړي داسې دا زموږ د ټولو نه مقصد هېر کړی دی زموږ د زندګۍ مقصد چې څه دی الله موږ څه پیدا کړي خپل بندګۍ لا خپل معرفت لا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله پاک فرمایي ما چې کم دي انسانان او پیریان نه دي پیدا کړي مګر د خپل عبادت بندګۍ لپاره لیعبدون به معنی لیعرفون دي مفسرین کرام لیکي یعنی خپل معرفت نه پیدا کړي چې الله وپېژنې الله فرمایي یعنی ما تاسو پیدا کړي دي له انسانانو پیریانو چې تاسو ما وپېژنې چې تاسو رب خالق مالک رازق هغه زیما ما وپېژنې نو موږ خپل رب وپېژنو موږ الله پاک نه پېژنده څنګه چې دغه حق دی وما قدر الله حق قدري دا د شیطان په دې کږو وږو لارو موږ روان شو او بیا محبوب علیه الصلاة والسلام داسې سیده یو لاین راکاږه سیده یو کرښه راکاږله په دې ځمکه صحابه کرام مبارکانو ته فرمایي داسې دي هغې ورته فرمایل چې الله او د هغه رسول ډېر عالم دي علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل دا نیغه لاره دا صراط مستقیم ده صراط مستقیم کې کږېدل مږېدل نشته تاوېدل ماوېدل نشته نیغه لاره ده بس دا سټریټ پات
سټریټ لاین دی بالکل نیغ او دغه نیغه لار چې د راټینګ کړه دغه صراط مستقیم ده دا د الله جل جلاله لار ده د رحمان لار ده چې موږ سوال کوو په موږ چې اهدنا الصراط المستقیم او خایا موږ ته اے رب الجلاله نیغه لار دا نیغه لار د چا ده صراط الذین انعمت علیهم دا نیغه لار د هغه کسانو چې تا په انعام کړی دی رب الجلاله او دا انعام په چا باندې الله پاک کړی دی چې دا غی لار صراط مستقیم ده نو اغي اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا الله پاک فرمایي په دغه قرآن شریف کې دا انعمت علیهم تفسیر کوي په خپل تفسیر قرآن بالقرآن دی چې دا انعمت علیهم ډله دا چې الله په انعام کړي دغه ډله دا څلور ډلې دي من النبیین د انبیاء کرام علیهم السلام او د رسولانو ډله ده د صدیقینو ډله ده او د شهداو ډله ده او د صالحین او نیکانو بزرګانو ډله صالحین الله والا خلق دغه چې د ارچا په لار لاړې به دغه لار صراط مستقیم او دې غټله د دې څلورو ډلو سره مینه وکړي پزړه کې او ورسره د دې تابعداري وکړي بس دغه کامیابی ده دغه سټریټ پات ته دغه صراط مستقیم چې دا تاسو شپه ورځ وایي اهدنا الصراط المستقیم او خودلې دغه دانی غلار الله په خودلې ده اوس په موږ تلل پکار دي د مرګ پورې به تلل پکار دي کته چې او خایا موږ ته غلار نو او خایا څنګه خولي خدا ده قرآن شریف ټول نه غلار ده حدیث مبارکه ده سره دي دا ټول نه غلار ده کنه دغه څلور ډلو نه غلار ده کنه اوس ته یا الله موږ روان کا د مرګ د اخیره سرګې پورې په استقامت راکا اهدنا روان کا مونږه استقامت راکا مونږ ته الصراط المستقیم پنی غلار زکه داسې معنا کوم الله دې موږ تاسو پنی غلار وساتي ولهم د کګو وګو د شیطان د لارونو اوساته د ټوله دوکو فریم دی ښا پنی مکه سړی پری دی شیطان څه کوي سړی سره لاس ولور کې ځان سره بس والی لکه دا لوپر مرګري نه ځان سره د خوړ ته په مخه کې کله د تاش او کله دا او کله یو کشرا کاګه ډیره مزه کوي او پس 400 دی راواړی او بل ورځ پنی مکه بیا پری بیا وسره خپل هم د 400 پیسې نه بیا تا ته ویره څه غم خو کنه یا سب شی به پیدا نه کی الکه خدای دې غر کنو چې ستا وس نه کېدنو ته بل دی ولې راړو دا بل ذکر راړي چې سبا ما سره چټه نه نو چې دا بل راړي بیا راکی